کله چې کور ته داخلېږې په دې وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. کله چې له کوره څخه وځې نو بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. موټر چلولو په وخت کې بسم الله وایاست. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې بسم الله وایاست. د اوبو څښلو په وخت کې بسم الله وایاست. کله چې کپړې اغوندې یا کپړې باسې کپړې بدلې نو بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. کله چې خپل کوروالا ته ورځې یا خپل کوروالا ته ورنږدې کېږې په دې وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. د خوب له مخه کله چې پرېوځې نو بسم الله وایاست. هر هغه کار چې ته کوې چې هغه جایز وي په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. د بسم الله الرحمن الرحیم ډېرې فایدې دي او ډېر برکتونه دي. کتاب کې راځي قیصر روم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو خط راولېږه او په خط کې لیکلي وو چې زما پر سر ډېر درد کېږي، ما ډېر علاج وکړئ خو د سر درد مې نه ورکېږي. ای امیر المؤمنینه که چیرې تا ته د سر د درد دوایي معلومه وي خو دوایي راولېږه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خولۍ راواخیسته، دې کس ته یې ورکړه، ورته ویې ویل چې دا قیصر روم ته ورکړه. کله چې هغه قیصر روم ته هغه خولۍ ورکړل شوه نو هغه راواخیسته پر سر یې کړه، نو د سر درد یې ورک شو. څه موده یې پر سر وه، د سر درد یې ورک شو. نو کله چې د سر څخه یې خولۍ لرې کړه فوراً یې پر سر درد شو. بیا چې خولۍ راواخیسته پر سر یې کړه د سر درد یې ورک شو. قیصر روم حیران شو چې خولۍ په سر کم سر مې درد نه کوي، چې خولۍ له سره لرې کم سر مې درد کوي. نو ویې ویل په دې خولۍ کې دا ټوپۍ کې یو شی شته. نو کله چې دا خولۍ چیرې کړه نو په خولۍ کې یو ټوکړه کاغذ پروت و، په کاغذ لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم. دا بسم الله په لیکلې وه. نو زما ورونو مسلمانانو عزیزانو په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې ډېرې فایدې دي، ډېر برکتونه دي. باید موږ تاسې هر هغه کار چې کوو چې هغه جایز وي باید موږ تاسې بسم الله الرحمن الرحیم دا یو عادت وګرځو چې بسم الله الرحمن الرحیم ووایو. د فارس مجوسیانو حضرت خالد بن ولید ته وویل چې تاسو د حقانیت دعوه کوئ، لہذا تاسو په دې باندې څه یو نقشه یو دلایل پیش کړي تر څو چې موږ د اسلام قبول کړو، تر څو چې موږ اسلام قبول کړو چې ستاسو دین په حق ده. نو د دې یو دلیل پیش کړه، یو دلایل پیش کړه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې تاسو زهر قاتل راوړئ، سخترین زهر راوړئ. هغه ولاړو نو سخت زهر یې راوړو په پیاله کې. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا زهر راواخیستو، د څښلو له مخه بسم الله الرحمن الرحیم وویل او زهر یې ټول وڅښل. په حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ باندې هېڅ هم نه وسو، هغه روغ او جوړ ودرېدی. مجوسیانو ویل چې واقعي دا دین اسلام صحیح او رښتینی دین ده او په حق دین ده. نو ټولو ایمان راوړی. زما ورونو تاسې وګورئ چې په بسم الله کې څونه فایده ده، په بسم الله الرحمن الرحیم کې څونه طاقت ده چې حضرت خالد بن ولید په زار وویل لیکن هغه زار نقصان ورته ونه رسول. هغه زار په ده باندې هېڅ نه وکړلو. او مجوسیانو چې دا ولیدل ډېر مجوسیان مسلمانان شول. ولې ویل ده چې په الله په نامه کې څونه برکت ده، په الله په نامو کې څونه برکت شته. کتاب کې راځي چې فرعون د خدای د دعوې څخه مخته یو کور جوړ کړی او په دروازه بسم الله لیکلی و. چې کله فرعون د ربوبیت دعوه وکړه موسی علیه السلام ورته راغی او د توحید دعوت یې ورکړي او فرعون انکار وکړي. نو موسی علیه السلام وویل چې ای الله دې فرعون ته ما بار بار دعوت ورکړی ده مګر په دې کې هیڅ خیر نشته. الله تعالی وفرمایل ای موسی علیه السلام شاید چې ته د ده هلاکت غواړې ځکه چې تا ته د ده کفر او هلاکت په نظر راځي، لیکن ما ته د ده په دروازه باندې د بسم الله لیکل په نظر راځي. سبحان الله. عیسی علیه السلام په یو هدیره باندې تېرېدی نو په دا هدیره کې یو قبر و، هغه ډېر په تکلیف و، پر هغه باندې عذاب و او د عذاب ملائک ور باندې ولاړه وه.
حضرت عیسی علیه السلام تیر سو ولاړی، څه موده وروسته چې بیا له هغې خوا سره روان نو بیا پر دې قبر کې ډېره خوشحالي وه او د جنت او د رحمت ملایکه ورباندې ولاړه وه. اول د واره د عذاب ملایکه ورباندې ولاړه وه، لیکن څه موده وروسته چې بیا دی حضرت عیسی علیه السلام پر د هجرت تېرېدی، بیا د رحمت ملایکه ولاړه وه. حضرت عیسی علیه السلام حیران شو، نو لمونځ یې وکړئ. د لمانځه وروسته یې لاس الله جل ته پورته کړل چې یا الله د دې معلومات ما ته راکړې چې زه د دې خوا څخه کلم او دا قبر والا ډېر په تکلیف و، ډېر په عذاب و، پر ده باندې د عذاب فرشتې ولاړې وې چې اوس زه له هغې خوا سره روان یم، دی ډېر خوشحاله ده او پر ده باندې د رحمت ملایکې ولاړې دي. دا څنګه ده؟ الله جل جلاله وحی ورته رانازل کړی. الله جل جلاله وحی چې ورته رانازل کړي ورته ویې ویل ای عیسی علیه السلام دغه کس ډېر ګناهګار و، کله چې دی وفات سو نو د ده څخه یو اولاد پاتې سو، یعنی هغه اولاد هم د ده د کوروالا په نس کې و، یعنی د ده کوروالا امیدواره وله. کله چې د ده زوی پیدا سو بیا د ده معاینې دغه زوی ساتئ چې څه غټ سو نو بیا یې راوسته یو عالم ته کښېنوئ، یو معلم ته کښېنوئ، نو ورته ویې ویل دې ته څه دین ور وښیئ. نو چې کله دا عالم دا معلم ورته وویل چې بسم الله دا ووایه، نو چې دا زوی یې وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم یې وویل، نو الله جل جلاله و عیسی علیه السلام ته فرمایي نو ما ته حیا راغله چې دې کس ته تر مځکې لاندې عذاب ورکوم او د ده بچی د مځکې پورته زما نوم اخلي، د ده بچی زما نوم اخلي، د ده بچی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، نو ما ته حیا راغله نو چې زه به د ده والد ته